عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په لار روانو مونږ وی خدای دې مونږ په غلار روان کړي او به ویني دسی روانو په یو خیمه تیر شو خیمه کې دند یو بوډای و دوله غږ ورکونو هغه بوډای ورته وی دی ورته وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی څنګه د عمر بارکی دې څه خیال لې د مسلمانانو د حکمران بارکی هغه ورته وی خدای دې ول زمانه طرفه د خیر بدله چرته ورنکي دی ورته ولی وی زما خبر نه دی کنه زما خبر یې غستې نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی هغه ستانه خبر نه دی خیمه دند هغه ته څه پته لګي وی چې په مشرق او په مغرب حکومت کوي زمانه بزان خبري هله برازي زمانه بزان خبري وی زی نه معاف کوم خدای دې ولله خیر بدله ورنکي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی بوډای ته وی کس تعالی پیسې درکم او ته عمر معاف کې رضی الله تعالی کسی به یریدل خا دای د چا سره په تعالی خوراک کړي وو دای سوق لیدلې وو دای د چا پلاس کې لاس یې خېو ورته وی کس تعالی پیسې درکم ته د عمر معاف کې نو خبر نه هغه بوډای ورته وی ما سره مذاق مکو زه په حقیقت لګیم ته مذاق کوي وی نه مذاق نه کوم کنه عمر ته ډیره ګرانه شي چې ته معاف نه کی نو زه به تعالی پیسې درکم هغه معاف کا وی زه ټیک ده وی وکي حساب 100 روپۍ دي وی 25 دینار جوړیږي د وسپوي چې د کوم نه دی امیر المؤمنین مقرر شوی دی زما په 25 دینار حق جوړیږي وی ښه وی هوندا والا معاف تی کو عمر وی معاف کو دیکھ مخامخ علی رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ واڑا رالو وی السلام علیکہ یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین پتا دی سلامی بوڑای چې د امیر المؤمنین نوم واورید دی بس معافی غوښتل شروع وی ما معاف عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تی ولی وی ما تاسو ډیر سخت کلامي وکړو ما ته څه پته وه چې دا هغه عمر زما مخې ته ولاړ دی چې نبی علیہ السلام ویلي که ما نه پس پیغمبر وی نو عمر ته وګورئ لکان عمر به پیغمبر دا خو هغه سړی ولاړ دی ما تا سره ډېره سخت کلامي کړې ده ما معاف کا ورته نه بس ستا حق تا غوښتی دی الله اکبر اواز یې وکړو وی کاغذ شته وی چا سره کاغذ شته نو کاغذ نه نو چې کاغذ نو دسی قمیص ته وکاتو ښکلی کارو نو په قمیص خو پیوندونه لګېدلي وو نو دسی تېنه یو ټوټه وشلوله د قمیص ویلي قلم راوړئ چې لیکلو بوډۍ ته وایي زه لیکل کوم ته ورته غوږ ده ښه وی ښه وی د کمې ورځې نه چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین مقرر شوی و زما په حق و زما یې تپوس نه و کړی نن یې مال خپل حق راکو ما معاف کو د الله په دربار کې به زه په د مقدمه نه درج کوم او علی رضی الله تعالی عنہ او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما په دې خبره گواهان دي وی تحریر می صحیح ولیکو وی آو اک د کمیس ټوټه راغستې ده خپل بچی راوغوښتو بچیا چې کله عمر وفات شي او ما له غسل راکئ کفن راکئ نو دا د قمیص ټوټه براته د کفن د لاندې دلته کېدي د سینې د پاس وی دا براته کفن د پاسه کېدي الله اکبر بچی ورته بابا په دې بس کوي وی زه به د الله مخې ته نه ځم بچیا زه چې د الله مخې ته ورشم زه به دا قمیص ته ټوټه راوالم او د الله په دربار کې به وښیم چې ربا دی بوډۍ زه معاف کړی ګورې ما سره به د دې حساب نه کوي ښه دسی دورو دسی شاگردانی پاللیو دسی پاک دورو دسی خیسته دورو شته څوک